کله د سپین غر کې پروګرام دی، کله د تور غر کې پروګرام دی، کله د په غرونو کې ورونه بل کړي دي، کله د په ډیمونو کې ورونه بل کړي دي. څه دي پروګرام؟ بالکل پروګرامونه هم کوه، خرچې هم کوه، خو په خپل کور کې کوه. خپل بیبي سره خپلو بچیانو سره پروګرام وکړه، هغې ته غوښه راوړه، بیلر راوړه، ورته وایي چې نن به زمونږ پروګرام وي. خو ته خو فضول خرچي کوي، په ښځې بچو باندې خرچې نه کوي، په خلکو باندې خرچې کوي. کله د سپین غر کې پروګرام دی، کله د تور غر کې پروګرام دی، کله د په غرونو کې ورونه بل کړي دي، کله د په ډیمونو کې ورونه بل کړي دي. څه دی پروګرام دی؟ څه دی پروګرام دی؟ او د ستا ښځه د ستا بچي کور کې روزانه کور خیدل خوري، تا نه به الله پاک تپوس نه کوي چې ملګرو سره د روزانه پروګرامونه کولو او د ستا ښځې د ستا بچي د ستا کور ولا هغوی کور خودالو ته تشریف فرماو. هم کله کله ملګرو سره پروګرام کوه، داسې نه چې ملګرو سره پروګرام مه کوه، په چکر هم ځه پروګرام هم کوه. او داسې نه چې په میاشتو په کلونو کې د کور کې یو پروګرام هم نه کېږي او ته په میاشت کې 5 پروګرامونه ملګرو سره کوي. دا اسراف دی، دا فضول خرچي دی. خو بعضو خلکو کې سره احساس هم نه وي چې خپله به یې غوښې ته پتلي وهلي سیخونو ته او د دې په ذهن کې دا نه راځي چې کور والا به څه خوري. خو نن سبا احساس نشته. هر یو سړی خپل واس مطابق ظالم دی، بې انصافه دی. چاته چې الله پاک څومره وس ورکړی هغې مطابق هغه ظالم دی، هغې سره انصاف نشته، هغې سره عدل نشته. مونږ هسې وایو چې حکمرانان ظالمان دي، ته په خپله ظالم یي. تا ته چې څومره الله پاک وس درکړی هغې مطابق ته ظالم یي. نو خورې څکې اسراف مه کوې، فضول خرچي مه کوې، په خپله یې خورې، په ملګرو یې خوروې، خو په کور والا باندې خوروې. اول حق تا باندې د کور والا دی محترمه.